الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نتبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى تقولون للحق لما جاءكم هذا سحر ولا يفلح الساحرون قالوا وجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين صدق الله العظيم. مخکی الله رب العزت د حضرت نوح علیہ السلام د قصې یو طرف ذکر کو او پاگی کی د دې خبرې نشاندهی وکړه چې په الله باندې توکل دا چې کوم نوح علیہ السلام کړو نو دا هغه توکل علی الله ذکر وکړو د دې لپاره چې خلق په دې پسې نور حق پرس او دعات په هغه پسې اقتدا وکړي او دویم په دغه واقعیا کې چې الله د خپل دوستانو څنګه مرسته وکړه او الله خپل دشمنان څنګه زهر کړه او د مخ د ځمکې نه هټاو کړه او په طوفاني غرق کړه نو الله رب العزت یو بل خپل طریقه او خپل سنت ذکر کوي په مخلوق کې چې الله د نوح علیہ السلام نه وروستو بشمار پیغمبران خپل قومونو ته راولېږل او پیغمبرانو له الله تعالی حجج او دلایل ورکړه چې دا پر خپل دعوی په صحت باندې او د خپل پیغمبري په اثبات باندې استعمال کړي او قومونه داسې وو چې هغې دا فطرت خراب شوی او عقلونه خراب شوي وو هغې د هغه پیغمبرانو هغه نصیحانه وعظونه او نصیحتونه ونه منل نو الله رب العزت په ټولو باندې عذابونه راوست نو د هغې بیان کوي الله پاک ثم بعثنا من بعده رسلا پس د هغې نه راولېږل موږه رستو په نوح علیہ السلام پسې پیغمبران ګڼ پیغمبران هم راولېږل الی قومهم خپل قوم ته فجاؤهم پس راله دا پیغمبران د خپلو قومونو ته بالبینات په ښکاره او دلایلو باندې تا ته قرآن مخې ته پروت دی ښه او ته اسمان ته ګوري خدای غرکړو دا خو د الله کتاب دی د دې نه به بل کوم ښه شی سړی ورته وګوري فجاؤهم بالبینات پس راتلو که د پیغمبرانو په ښکاره او حججو دلایلو باندې فما کانوا لیؤمنو پس نو دا امتونه چې ایمان راوړی وی بما په هغه څیز کذبو به من قبلو چې دوی نسبت د دروغو کړی و دې ته اول من قبل مخکې د دې نه کذلک نتبع علی قلوب المعتدین دقسې منګه مهر لګو په زړونو د زیاتي کوونکو باندې کم خلک چې زیاتې کوي د هغې په زړونو باندې الله وایي موږ مهر لګو نو د نوح علیہ السلام نه وروستو الله بشمار پیغمبران علیهم السلام خپلو قومونو ته رالیږلي وو لکه ابراهیم علیہ السلام
حضرت هود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، دا پیغمبران الله رستو په نوح پسې راولېږل او دا پیغمبران په جاءهم بالبینات دې پیغمبرانو ځان سره دلایل راوړل، حجج او بینات معجزې پیش کړې او نصیحانه انداز خپل استعمال کو او قوم روز شوی او بیکار شوی او فما کانوا لیؤمنوا پس نو دا قومونه چې ایمان راوړی وی بما پاغه خبره کذبوا به چې دوی نسبت کړی دروغ خبره ته مخکې دي، یعنی معنا دا چې دوی په کومه معاشره کې سترګې وغړولې، هغه معاشره به د کفر او د شرک معاشره وه، د ګناهونو د بېدینو معاشره به وه. دوی به داسې حق خبرې به د مخکې نه ټکراولې یا دا خبرې چې ورته اول رالې نو دوی دا خبرې رد کړې. نو چې یو ځل یو سړي په یو خبره باندې ها او نه کړله او پای کې بیا زمانه تېره شي نو بیا به څنګه ها کوي؟ اوس پور دې ولې نه منله؟ دقسې موږ مهر لګو په زړونو زیاتي کوونکو باندې. کم خلک چې د حد نه تیر شي، په ګناهونو کې ور منهمک او ور کلک شي، نو الله وایي د هغوی په زړونو باندې موږ مهر لګو. او د مهر تصویر یې دا دی چې اول دوی د هغې خبرې تکذیب وکړي او بیا ورو په دې مخالفت کې کلکېږي حتی چې د دشمنۍ او د عناد او د ضد هغه مرتبې ته ورسي او بیا پوره زدیان شي او د نه حق په نه منلو کې د انتها ته ورسي. نو الله رب العزت هغې ته په لونو باندې مهر وایي او د مهر دقه معنا ده چې دوی د دروغو نسبتونه کوي، رو مخکې کېږي او د دې مخالفت کې مخالفت بړاوي او غټوي دې حتی چې دوی بیا د هغې نه انکار وکړي، ضد وکړي، دشمني شروع کړي د هغې سره. نو الله رب العزت په دې طریقه د دوی دا زړونه تور کړي او دوی له د دوی نه هغه استعداد او هغه توفیق د حق د منلو الله لري کړي. دا دقسې پاتې شي. دا د تبعه او مهر او رین دا ټول یو معنا لري. او حدیث کې راځي چې یو سړی ګناهونه کوي نو په زړه باندې تور ټکې کېږي، نو دا کوي دونه دا ګناهونه ډېر وکړي چې فلا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا، بیا ورته معروف او نیکي نه ښکاري او بدي ورته بدي نه ښکاري، خوانده و ناخوانده برابر شود، بس بیا ټول هر څه ورته برابري، د دې په منځ کې بیا تمیز نشي کولی. د هغه قوت ممیزه الله ختمه کړي شي. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا مجرمين. الله رب العزت فرمائی ثم بعثنا من بعدهم، بیا رستو راولیگا منگا، پس بیا راولیگا منگا رستو ردی پیغمبرانونا، موسیٰ علی نبینا علیہ السلام او هارون علی نبینا علیہ السلام، دا دو پیغمبران منگ راولیگل الی فرعون و ملئه، فرعون تا او داگا جرگی تا او داغه سردارانو ته بآیاتنا پخپلو آیاتونو باندې فاستکبروا وکانو قوم مجرمین. نو په دې فرعونیانو ځان غټ وګاڼه او دا یو قوم نافرمان د مخکې نه، دا یو نافرمان قوم.
نو معنا دا ده چې دغه پیغمبرانو دا سلسله د نوح نه وروستو شروع شوه او بېشماره پیغمبران راله نو په دې پسې وروستو الله وایي ما هارون او موسی علیهم السلام دواړه راولېږل فرعون چې هغه دعوه د خدای کړې وه چې انا ربکم الاعلی ما علمت لکم من اله غیری او د هغه جرګې ته او د هغه سردارانو ته ما موسی علیه السلام او هارون علیه السلام راولېږل او چې رالل نو داسې نه چې د ځان یې خبره کوله او یا یې دا ویل چې دا زما اکابرینو فرمایلي دي نه بآیاتنا په معجزو باندې معجزې ورته پیش کړې امسایه وغورځوله مار ته ساز شو لاس یې په ګریوان کې دننه که چې راویسته د نور د شعاو په شان پړکېده او اووه معجزې نور هم راوړې ځان سره ټولې 9 معجزې ورته پیش کړې دوی به هر یو مصیبت چې به راغی نو دوی به موسی علیه السلام ته درخواست وکړو چې الله ته سوال وکړه چې دا مصیبت موږ نه لري کې موږ به تا سره په تا ایمان راوړو بن اسرائیل به در سره رسخت کو هر وارې به یې دا ویل نو فاستکبرو ځان یې غټو ګاڼه د آیاتونو د الله نه د پیغمبرانو د الله نه ځان یې غټو ګاڼه د منلو د حق نه وکانو قوم مجرمین او دا او یو قوم نافرمان د دې ګناهونو د آموخ سړی په مزه مزه علي دوی د مخکې نه نافرمان او مجرمانو د دې وجې نه دونې غټې خبرې ته لاس واچو فلما جاءهم الحق کلا چې راغی دې فرعونیانو ته حق من عندنا د جانب زموږ نه معجزې رالې موسی علیه السلام امسا وغورځوله مار ته ساز شو لاس ګریوان کې دننه که راویسته نور په شان د نور د شعاو په شان پړکېده حالانکه موسی علیه السلام غنم رنګ یو د رنګ نه نو چې دا معجزې رالې او دا حق راغی الله وی زموږ د طرفه راغی نو قالو وویل دي فرعونیانو ان هذا لسحر مبین دا خو جادو ښکاره دی دا خو بالکل ښکاره جادو دی په ډاګه جادو دی اوس د امسا نه مار سازول او خړ لاس یې دی دا یې دننه کو د نور د شعاو په شان پړکېږي دا جادو نه دی دا څه شی دي حالانکه هغه معجزې وي او د موسی علیه السلام هغه نصیحانه انداز او د هغه پر اثر خبرې دې ته جادو وایو ځکه چې د هغې خیال دا و چې داسې کار چې فوق العاده کیږي دا بغیر د جادو نه کیږي او د معجزې او د جادو په منځ کې فرق ونه کو حالانکه دواړو کې نمایان فرق دی جادو امر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد غير مدعي الفاجر شغال الله تعالى د یو غیر مدعی د نبوت داسې انسان چې هغه فاسق فاجر دی د هغه په لاس باندې ظاهروي فوق العاده کار دا سحر دی دا جادو دی او معجزه امر خارق للعاده يظهره الله تعالى على يد مدعي النبوه معجزه یو امر دی خارق العاده عادت شلی د عادت خلاف کیږي فوق العاده معنا دا ده د عادت خلاف کیږي
او ظاهر یې الله په لاس د مدعي د نبوت باندې. او کرامت دی ته وایي چې امر خارق للعادة یظهره الله تعالی علی ید غیر مدعی الصالح. الله دې یو صالح په لاس باندې ظاهري چې دعوه د پیغمبرۍ نه ده کړې، لکه اولیاء الله. نو دی ویل دا خو بالکل په ډاګه جادو دی. موسی علیہ السلام ورته وویلې قال موسی اتقولون للحق لما جاءكم هذا سحر. وویل موسی علی نبینا علیہ السلام اتقولون اے فرعونیانو تاسو وایئ په باره د حق کې لما جاءكم کله چې تاسو ته دا حق راشي سحر هذا آیا دا جادو دی؟ دومره د جادو او د سحر منځ کې تاسو فرق نه کوئ او دومره د پیغمبر او د جادوګر منځ کې فرق نه کوئ. پیغمبر داسې یو نورانی چهره، داسې د اولو العزمی یو مینار، د صبر او د استقامت یو مینار او د صلوح او د نیکی یو مظهر، او بل طرف ته هغه فاسق فاجر د ناکارو سر ساحر. دا دواړه یو شی دی. تاسو د ساحر او د پیغمبر منځ کې او د جادو او د معجزې منځ کې فرق نه کوئ، دا سحر دی. او حال دا دی ولا یفلح الساحرون، کامیابی نشي موندلی جادوګران شرطه کامیابی نشي موندلی چې دنیا او آخرت کې هغوی ته کامیابی میلاو شي. دا خبره وشوه فرعون او د فرعون ملګرو یو سیاسی چال اوچلو او په موسی علیه السلام او دغه پر ورور دا الزام ولګو چې د دوی مقصد زمونږ هدایت نه دی، موږ ته درست لار ښودل نه دي، بلکې د دوی مقصد یو سیاسی مقصد دی. خو د هغې دپاره مذهب استعمالوي او د مذهب په نوم باندې چې کوم دی نو دا ځان کامیابوي، او بیا دا یو بدترین سیاسی خلک دی. د دوی داسې عزایم دي چې د قبط حکومت ختموي او دا د جادوګرانو حکومت دلته قایموي، د بني اسرائیل حکومت دلته قایموي. د دې دپاره قالو وویل دی فرعونیانو موسی علیہ السلام ته وایي اجئتنا آیا ته راغلی یې موږ ته لتلفتنا د دې دپاره چې ته موږ واړئ عما د هغه طرو طریقو او مذهبنا وجدنا علیه آباءنا چې موندلی دي موږ په هغې باندې خپل باباګان او پلاران. دې دپاره ته راغلی چې یو خو زموږ هغه دیني طریقه بربادوي چې زمونږ کم د عبادت طریقه د هراله خرابوي، او دویم وتکون لکم الکبریاء فی الارض. دې دپاره تاسو را کوشش شروع کړی دی چې شي ستاسو دپاره لویوالی، عظمت، ملک او سرداری. دا دغه معنا ده له دې دپاره چې شی تاسو دواړه تکون لکم الکبریاء ستاسو لپاره یو غلبه، یو عظمت او لویوالی، ستاسو دپاره یو سرداری او حکومت شي فی الارض په ځمکه د مصر کې. تاسو په ځمکه د مصر کې
خپل حکومت قایمول غواړئ، خپل راج قایمول غواړئ، او چې هر کله دا کار کوئ نو یو سیاسي کسان یې دواړه وما نحن لکما بمؤمنین، نه یو موږ ستاسو د دواړو دپاره یقین کوونکي، په تاسو باندې زموږ دا یقین نشته چې واقعي تاسو الله پیغمبران یئ او زموږ د اصلاح لپاره الله را لېږلي، بلکې جادوګران یئ. او مطلب همدا دی چې دا د قبط نه دا حکومت علی او بني اسرائیلو ته فلاس کې ورکوئ. دا دې آیاتونو ترجمه وه. په دې آیاتونو کې یو څو خبرې زموږ مخې له رالې. یو دا چې بیانو سنت الله فی البشر، بیان د طریقې د الله په انسانانو کې، او هغه طریقه د الله دا ده وهي ان التوغل فی الشر والفساد والظلم، کله چې دا انسانان په شر او په فساد او په ظلم کې ورننوځي نو یوجب الختم علی القلوب، دا واجبوي مهر په زړونو د دې کفارو باندې، نو فیحرم العبد الایمان والهدایه، نو یو بنده د الله د ایمان او د هدایت نه محروم شي په دې باندې. دویم ضم الاستكبار وانه سبب کثیر من الاجرام. په دې آیاتونو کې دویم شی دا راغی چې ځان غټ ګڼل چې دا د اکثر جرمونو دپاره سبب دی. دا استکبار نه دی، ځان غټ ګڼل. چې ځان غټ ګڼي نو شراب هم څکي، نو زنا هم کوي، نو قتلونه هم کوي، نو جواری هم کوي، نو فحاشي او عریاني هم کوي، او هر بېدیني کوي. نمبر 3 تقریر ان السحر صاحبه لا يفلح ابدا. یو دا خبره آیاتونو کې ثابته شوه چې ساحر چرته د کامیابۍ مخ نشي موندلی، ولا يفوز بمطلوب ولا ينجو من محروب، نه د کامیابی په یو خپل مقصد باندې کولی شي چې یو مقصد حاصل کی، او نه د نجات د یرې د څیزونو نه دته میلاویږي چې د یره ختمه شي. او څلورم دا چې الاتهامات الکاذبه من شان اهل الباطل والظلم والفساد، دا د دروغو الزامات لګول او دا د دروغو فتوی لګول دا شان د باطل پرستو ظالمانو او فسادیانو دی. اتهامات تهمتونو لګولو ته وایي، الزاماتو لګولو ته وایي، فتوو کولو ته وایي. نو الاتهامات الکاذبه، اگر دروغ و الزامات دا کار د چا دی؟ دا د باطل پرستو، دا د ظالمانو، دا د فسادګرو خلکو کار دی. بیا پر معاشره کې نظر واچوئ، دا فسادګر څوک دي؟ دا باطل پرست څوک دي؟ دا فسادیان څوک دي؟ دا بدعتیان څوک دي؟ دا د بدعت کټوي دي، او دا دین د دنیا دپاره استعمالوي، او دا دین باندې دا دنیا حاصلولو دپاره دا کوششونه شروع کړي دي. دغه علم د دینی مقصد دپاره نه استعمالوي، دا د دین د غلبې دپاره نه استعمالوي، دا صرف د خپلې غلبې دپاره او د خپلې خېټې دپاره استعمالوي. دا د باطل پرستو نښې دي، نښې. الله دې موږ او تاسو په قرآن عظیم الشان کتاب پوهې کړي، او دې سره سره دې الله موږ له په دې باندې د کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. دعا وکړئ چې الله رب العزته موږ په خپل کتاب عزیز پوهه کړي، او دې له موږ له الله په دې عمل کولو توفیق راکړي. قرآنی نظام د شریعت نظام په تمام جهان خاص کر پاکستان کې راولي. دې له څوک کار کوي الله ته کامیاب کړي، څوک مخالفت کوي ته ورته هدایت وکړي، که بدقسمت ای ته تباه کړي. الله زموږ ټولو نه راضي شي. خدایا څونه زموږ مشران وفات شوي، زنانه نارینه مشران کشران ټول الله وبخي. څونه د مسلمانانو بیماران دي
الله ټول ته شفا کامل عاجله ورکړي. الله زموږ ټولو په حالت باندې رحم وکړي. خاتمه زموږ د ټولو په ایمان باندې کړي. خدای د عمل ته قرآن په رنګ کې رنګ کړي، د شریعت په رنګ کې رنګ کړي، د اسلام په رنګ کې رنګ کړي، او د دې د وجې نه الله دا ملک مستحکم کړي، دا ملک خود کفیل کړي، دا ملک د سودي قرضونو نه خلاص کړي، دا ملک د سودي نظام نه خلاص کړي، او دا ملک الله د امریکې او د یهودو د ناظرۍ نه خلاص کړي، د قرضونو نه خلاص کړي. یا الله زموږ له ټولو په حالت رحم وکړي او خاتمه زموږ له ټولو په ایمان کړي. اللهم ربنا